ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زامن پا معشوم والی کی وفات شو. دا یو زوینو میں ابراہیمو دا بلنم قاسمو او دا بلنم طیب او دا بل طاہر او بعض علماء چی دا طیب و طاہر دا یو کس نمونو. نارینہ اولاد دا حضور پاک مبارک تر بلوغ پور جمدی پاتے نشو. دیر حکمتونا علماء پا دے کے ذکر کئی چی دا اولی او دیر وجہ ذکر کئی. یو وجہ علماء آسان غنددا ذکر کئی چکہ دا چا نارینہ اولاد نی او یاوی خو معشومان مڑشی دا داغی دا پارلوی تسلی دا چکہ زمان نارینہ اولاد نشتا یا زمان نارینہ اولاد پیدا شو خو پا معشوم والی کی مڑشو نو خیر دی صبر بکون دغا سے صدمہ حضور پاک مبارک تم رسید لیدا. لونا دا حضور پاک مبارک سالورے یو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، یو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اور یو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. بطولو کی کشر لور دا حضرت فاطمہ و او دا فطرت یو قانونم دے کہ دا انسان دا کشر اولاد سر منا غیر اختیاری زیادتی. نو دا حضرت فاطمی رضی اللہ عنہ سر دا حضور پاک غیر اختیاری محبت و من زیادتا و. بے دا چاہتا وادکلا دا چکل پیغل شو نوڑیر و اکابر و صحابہ پزڑکی دا ارمانو چی دا منتا وادشی ذکر چی دا حضور پاک زموالی دالوی سعادتو او بیا نصب یو کیگی کہ چاہتا وادش و دا آغا اولاد با دا آغا مولادی او دا حضور پاک با مولادی نرست نصب یو کی دل دام دیلوی سعادت و فخرو. حضرت ابوبکر صدیق ہم تمنا کرے وا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم تمنا کرے وا او دا حضرت عثمان باندې خو اسد حضور پاک دولونه واده وی چې یو وفات شو بیا وتبل پنیکا کړه او بل چې کله وفات شو نو بیا د حضور پاک بل لور نوا او وی فرمایل کزما بل لور به واده وی ابا مې عثمان ته پنیکا کړي وا. هغه د حضور پاک سره ډیره خزوم والی کړي وا. نو خزوم د انسان خوخي باہر کے فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور پاک حضرت علی رضی اللہ عنہ توادکلا او حضرت علی دا حضور پاک دا مبارک دا حضور پاک مبارک دا ترزویو دا ابو طالب کافر مر شوی دے
او د ټول تربیت نبی علیہ السلام کړی دی، د ماشوموالي نه د حضور پاک سره، او پیغمبر علیہ السلام ماشوم لوی که، امې د تره زوی امې وله پرورش وکړه. یو ځل د مینا په یو دشت و بیابان علاقه کې نبی علیہ السلام سره حضرت علی په مانځه ولاړو. پلار یې پرې راغی ابو طالب. علي صاحب ویرېد چې دا پلار به راته څه وایي، ځکه پلار خو یې کافر و. اشاره یې ورته وکړه بچې دلته راشه. وی ولې ویرېدې؟ وی زه درته څه نه ویم، د دې خپل تره د زوی مرسته دې کوه، او چې دې درته څه وایي د ده ملګرتیا کوه، دې بچه ته تا په غلطه لاره بونځي. د هغې نه پس حضرت علی رضی الله عنه ډاډه شو. ښکاره به د پیغمبر علیہ السلام مرسته کوله، او کله چې حضور پاک په هجرت ته نو دا علی رضی الله عنه یې راوسته او په خپل بستر یې سملو. دا ګوره ډېره ګرانه خبره، ځکه د مکې چې څومره کافر و د هغې مشران دا ټول د پیغمبر علیہ السلام د کور نه تو شوي، او د نیت و چې پېشمني به پې مونږ حمله کوو وجنو به. حضور پاک د خدای پاک محفوظ وویسته، را پاسید او شګې را واغشتې او هغې په لاره کې اونوستلې، او دی وی شاهت الوجوه شاهت الوجوه، خدای دې د کافرو دا سترګې زمانه اخوا کې دارې تورې ړندې شي. او دی فرمایل چې وفي ابصار څنګه دی غشاوة ولهم، دا سورت یاسین کې چې راځي وجعلنا من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون، دا آیت ولسته او د کور نه بار ووت. او علي صاحب ته وی زما په بستر سمله، ما سره د خلکو امانتونه دي، نو چې سحر پاسې د امانتونه به خلکو له ورکي، په خپله یې نه ورکول بیا به خلک شکیان شي. وی چې بار ووتم هغه سترګې الله د هغه ټولو کافرانو هغه شګې د ټولو کافرانو سترګو ته ورسېدې. وی ما ورته کتل سترګې مږلې او زه ترې نه ووتم. حضرت علی رضی الله عنه په ده باندې سار شو، کافرانو په کور حمله وکړه. چې وی کتل حضور پاک نشته، په بستر دې ملاست دی. وی ملګری دې څه شو؟ وی په دې لاره بار وتی دی. وی مونږ چې لار کې ولاړو مونږ خو نه دي لیدلی. وی وتی دی چرته تللی دی، نور ما ته هم پته نه لګي چې چرته تللی دی. بیا دې نظر بند که، بیا پرېښود. وی ده ته پکې څه دغه دی، د ده څه جرم خو نه دی. بیا هغه ټول امانتونه خلکو ته واپس کړل، او یو څو ورځې پس د حضور پاک په نقش قدم قدم کېښود او مدینې منورې ته هجرت وکړه. نو په مدینه شریفه کې حضرت علی رضی الله عنه د پیغمبر علیہ السلام سره حضور پاک لوی که. او چې کله فاطمه رضی الله تعالی عنها پیغله شوه نو حضرت علی رضی الله عنه ته واده کړه. جمله انتظام د واده ولا حضور پاک او کا خو ساده واده د مونږ د وطن د ډېرې قصې پسې پکې نه وي. حضور پاک ورله سامان وکړه، یو منګې وله وکړه، او په جهیز کې یو ورله سرمن چې دا د څاروي سرمني او بنده هغه زمانه کې به خلکو د تولې په ځای استعمالوله سملاستېدل به پې. داسې مختصر یو میچن نامختصر سامان یې وله وکړه، او په خپل لاس حضور پاک ونیوله او حضرت علی رضی الله عنه کره بوتله، او بیا اوبه راواغشتې او د حضرت علی او د حضرت فاطمه رضی الله عنهما په سینه باندې ولستلې وشیندلې، او د برکت او د خیر دعا یې ورته وکړه. خدای پاک حضرت علی رضی الله عنه او فاطمه رضی الله عنها له ښکلی ژوند ورکړه، خشته او مزیدار او د مینې او د محبت ژوند دی. او حضور پاک به چې کلم د سفر نه راغی نو فاطمه رضی الله عنها کره به ورغی، ډېر زیات محبت یې ورسره. لومبې به خپل کور ته نه ته جومات ته، او بیا فاطمې کره، او بیا به خپل کور ته راغی او تپوس به یې ته وکړو بچې څنګه. یو ځل حضور پاک دې کره راغی، ورته یې وی ملګری دې څه شو؟ علي صاحب تپوس یې وکړ.
وی ما سره جګړه وکړه بار ته لاړ، دا د غرمې وخت. حضور پاک ورپسې زر ووت، چاته وی د علي صاحب معلوماتو کې کم ځای دی؟ وی صاحب د جومات د دیوال سوري ته ملاست دی، په خاورو ملاستو. چې راغی نبی علیہ السلام ورته ودرېد، دا صادر ته په ځمکه پروت و او په وجود یې خاورې پرتې وې، او حضور پاک ته خاورې وسنډلې وې. قم ابا تراب، قم ابا تراب، اے خاور والا پاسا. نبی علیہ السلام پاساو او د مټې ونیوه او نیغې خپل کور ته بوته. د دواړو پوره خیال به نبی علیہ السلام ساته چې دواړه د یو بل نه خفه نشي او خوشګواره خشته ښکلي ژوند دی، چې د انسان لور او زوم یو بل سره خوشحاله، مور او پلار هم خوشحاله، او چې لږ خفګانې مې بیا په لور باندې پلار خفه کېږي، مور خفه کېږي. خدای پاک وله بچي ورکړل. په بچو کې لومبې زوی چې پیدا شو، حضور دا د رمضان میاشت وه او دویمه هجري وه، د هجرت ته حضور پاک دویم کالو. نبی علیہ السلام ته چالو چې د حضرت علی بچے پیدا شو، سار وقتی زر په تلوار ورغی، وی رو باسه ماشوم ما ته وخایه. حضرت حسن رضی اللہ عنہ ماشومو په غیږ کې ول یو زنانه راوړه، وی صاحب دا دی، وی نومم ولا سیخې دی، وی حرب. حرب په عربی کې جنگ ته وی، جګړې ته وی. عرب خو ډېر زورورو، نو بچو له به یې داسې قسمه نومونه کېښودل. وی نه دا حرب نوم ټیک نه دی، د لزه نوم اکدم حسن. حسن معنا خشته ښکلې، وی دی خو ښکلې دی، خشته دی، نو حسن نوم یې وله کېښود. او حضور پاک په خپله خوله مبارکه کې کجوره واله، او هغه کجوره یې راواغېسته دلې په خوله کې واله، چې لومبی د حضور پاک لاړې مبارکې د ده وجود ته داخل شي. ورپسې 11 میاشتې پس بل ډور پیدا شو، 11 میاشتې پس. دی په رمضان کې پیدا شو، هغه په شو قدر کې شعبان کې پیدا شو. یو بیبی و د حارث لور، هغې خوب لیدلی و دی نه مخکې. راغله حضور پاک له وی صاحب یو ډېر د خطرې خوب مې لیدلی دی، درته یې ویلی نشم. وی وایه، ما ته ووایه څه خوب دی؟ وی حضرت ډېر خطرناک دی. وی ته خو وایه. وی زه ناسته وم او ستا نه چا دغه وخت یو ټوټه را پرې کړه او زما غېږ کې یې راوغورځول. وی داسې خطرناک خوب مې لیدلی دی. حضور پاک مسکې شو، وی دا خو ډېر ښکلی او ښایسته خوب دی. وی د فاطمې به بچی کېږي او ستا غېږ کې به یې څوک در غورځوي او ته به یې پالنه کې. دا زما د غوښې ټوټه ده. واقعي اقصې وشوه د حضرت فاطمې رضی الله عنها بل ماشوم شو 11 میاشتې پس د شو قدر په میاشت کې. هغه ماشوم یې د حارث دې لور نه ورکړه، هغې به یې پرورش او پالنه کوله. چې حضور پاک ته پته ولګېده نو زر بیا ورغې، وی ماشوم راوالی، حضور پاک دې خپل غېږ کې ونیو. وی نومم وله څه کېښود؟ هغه زوړ نوم یې وله بیا ایښی، وی حرب نومم وله صاحب کېښود. وی نه دی خو جنگ نه دی، جګړه نه ده، د لزه نوم اکدم حسین نوم یې وله کېښود. حسن معنا ښکلی او حسین خشتوکي چې ورته موږ پښتو کې وایو، تصغیر دی د حسن، خشتوکي. دا نومونه وله نبی علیہ السلام کېښودل. او د سره حضور پاک هغه چلو که غوږ کې وله بانګ وی، په خپله مبارک د حضور پاک بانگ او اقامت لومبیره د غوږ ته داخل شو، او په خوله مبارکه کې کجوره وروله او هغې د ده په خولې کې ورکړه. دا سنت طریقه درونو چې کم ماشوم پیدا شي ښکلي نوم به وله ایږدی. بعضې خلک څخه خراب نومونه ایږدي، خراب نوم به قطعا نه ایږدي. او بعضې خلک د کافرو په نوم نومونه ایږدي، د کافرو په نوم به بچو له نه ایږدي چې معنی ښکلي وي یا د پیغمبر نومي. ګوره حضور پاک یو زوی د ابراهیم علیہ السلام نوم کېښود، ابراهیم. بل قاسم نوم کېښود، قاسم تقسیمونکي ته وایي، تقسیم خو سخي سړی کوي. بل طاهر نوم کېښود، طاهر معنا پاک، او طیب معنا پاک. دا خشته نومونه. نو یا د صحابو نومونه کېښودل پکار دي،
یا د پیغمبرانو یا د عالمانو او یا د نیکانو صالحانو، خو په نوم کې د علماء سره مشوره کوي چې معنی غلطه نه، ځکه بعضې خلک نوم کیدي او د هغې معنا ډېره غلطه وي. د نوم یو اثر دی انسان ته رسېږي. بهر کې یو صحابي نبی علیہ السلام نه راغی، وی ستا څه نوم دی؟ وی زما حزن. حزن سختۍ ته وایي، سختۍ ته. وی دا نوم دی بدل کس ته خو سهلې، ستا خو خوی نرم دی، سخت خو نه ته. یره د الله رسوله که ته پې نه خفه کېږي نو دا نوم راله پلار او مور یې ښودلي، دا مې بدلېدو ته نه ړکېږي. ډېره ښه ده. د هغه نوسیر سعید ابن مسیب رحمه الله ډېر لوی جلیل القدر محدث دی. وی افسوس چې زمونږ نیکه دا نوم بدل کړی وی څه ښه به وه. وی اقه سختي زمونږ د هغه په اولاد کې زمونږ په ټول خاندان کې پرته ده. د نوم یو اثر وي. نو نوم ښه نوم یې ښودل پکاري، خشته ښکلې. حضور پاک له چې به څوک رالل او د نوم تپوس به یې ترې وکړه، که نوم به یې خراب و زر به یې ورته بدل کړه، او که نوم به یې ښه د برکت دعا به یې ورته وکړه. نو دواړو له حضور پاک په خپل نومونه کېښودل، حسن خشته او حسین خشتوکې، او دواړو له حضور پاک غیږ کې ونیول او خپلې لاړې وله خېټې ته داخلې کړې. اوس هم چې د چا بچی پیدا شي نو تاسو هم داسې کوئ، یو کجوره یا چواره دا یو عالم له لېږئ چې هغه په خوله کې ووایي، دا ګوټي چې ورته مو ووایي، او بیا هغه د ماشوم خوله کې اچوئ چې د دې عالم د دې نیک انسان لاړه د ماشوم دې خېټې ته ړومبی ور داخله شي. نو خدای به د دې ماشوم په وینه کې برکت پیدا کړي، او د هغه عالم د علم اثر به پکې الله پیدا کړي، او د هغه هغه نیکي به له خدای پاک خولې ته وردن نه کړي. دا بهتره خبره ده. بیا حضور پاک دواړو له عقیقه کړې ده په اوومه ورځ. اوومه ورځ باندې عقیقه سنت ده. د حضرت حسن رضی الله عنه د هغې هم کړې ده او د حضرت حسین رضی الله عنه هم کړې ده. عقیقه څه شی دی رونو؟ دا په اوومه ورځ د ماشوم پکار د پیدایش د الک د پاره دوه ګډان او یا دوه چیلي، که ګډي وي نر وي او که ښځې وي، خو هغه ګډ او چیلي چې قرباني پې کېږي لکه د کالي د کال، او نقصان پکې نه لکه څنګه چې د قربانۍ څاروي کې نقصان نه دی، کې به هم نقصان نه. او د جینۍ دپاره یو ګډ یا یو چیلې، او که وسې نه کېږي نو مختصر بل څه خیرات دې وکړي. او دغه د عقیقې غوښه په خپله هم خوړی شي، په خپلو بچو هم خوړی شي، په مالدار هم خوړی شي او په غریب هم، او په خپلو رشته دارانو. دا یو خوشحالي ده، خلک حلال کې او خپل دوستان رشته داران راوغواړي او دا ماشوم دپاره دعا وکړي. دا په اوومه ورځ پکار سر وله خریل پکاري چې سر وله وخورئ، او د سر د ویښتو سره چاندي وزن کې نو خیرات کی، هغه بره چاندی روپۍ وي، اوس خو هغه نشته، نو هسې دې لږ صدقه او خیرات وکړي. که هلک یو که جینۍ وي سر به وله خورئ او نوم دې وله کېږدي. نوم مخکې مې ښودی شي او په دغه ورځ او که په اوومه ورځ یې دا کار ونه که نو بیا دې په پنځلسمه ورځ وکړي، که نه ورپسې اوومه. نو د هغې طریقه راته اسانه او ښیم. ماشوم مثلا د چهارشنبې په ورځ پیدا دی، نو نهې اوومه راځي، د نهې په ورځ دې وکړي. که هغه نهه ني نو په بله نهه دې وکړي، که بله ني په بله نهه دې وکړي، که بله ني په بله نهه دې وکړي. ښه دا ده چې څومره زر وشي نو ښه ده. حضور پاک فرمایي وی چې دا عقیقه وکړي او دا څاروی حلال شي، د نبي نه لاړه. وی دې ماشوم باندې چې په مستقبل راتلونکې زمانه کې څومره تکلیفې او بیماری راځي، دې وینې سره د خدای پاک هغه ختمې. نو د حضرت حسن رضی الله عنه هم دوه ګډان حلال کړي، او د حضرت حسین رضی الله عنه په عقیقه کې هم دوه ګډان حلال کړل. دواړه ماشومان لویدل او حضور پاک به ځان سره کېنول. حضرت اسامه ابن زید رضی الله عنه فرمایي وی نیمه شپه وه، دا د حضور پاک د مرئی زوی و د غلام. وی نیمه شپه وه، وی یو ځل رالم، وی پیغمبر علیه السلام په دې غیږ کې سپراتو او څادر یې تاو کړی، مکمل پټو.
زما ساجتو وی ما چې خپل جت پورا ک تپوس مې دیو کا حضرت د دې صادر لاندې سری دا غیږ کم سری وی صادر یې تلر کنو په یو پتون حسن ناستو په بل حسین دواړه ناست وی ما ته وی اے اسامه زما دې دواړو سره ډیره مینه ده او تم ور سره مینه کوه او دویو کړه خدایا د دې دواړو سره مینه کوم الله تم ور سره مینه وکړي او چې څوک دوی سره مینه کوي الله تا وی سره مینه وکړي دونه محبت یې وسره یو ځل کور ته نبی علیہ السلام فاطمه کره راغی اواز یې وکړ ماشومان څه شو نو دوی په خاورو کې لوبې کولې وجودونه څښا شوي نو فاطمه رضی الله عنها مناسب ونه ګڼله چې د خاورو خیرن نبی علیہ السلام له لاړ شي نو زر په لمبولو شروع کړه چې ورېږه وې لامبوم او خشته جامې ورته واچو مزېدارې چې بیا نبی علیہ السلام له لاړ شي نو وخت تیر شو نو نبی علیہ السلام واپس را روان شو جمعات ته راغی منبر باندې کېناست تقریر یې شروع کړ دواړو ته مور خشته جامې واچولې او پاک یې کړل وی ورشئ بابا در پسې راغلی و اواز یې درته کو دواړه په منډه جومات ته رالل حضور پاک تقریر کو دغه وخت کې او صحابه ورته ډېر زیات ناستو چې دی جومات ته رالل نیغ پیغمبر علیه السلام له راتلل نو ماشومانو تیندکونه یې خوړل نو حضور پاک منبر کې تقریر په ځای پرېښود او ورکوز شو یو یې رونیو په دې یو رونی کېښو او بل یې رونیو په دې بل رونی کېنو او دیو فرمایل وی صدق الله الله رښتیا ویلی دی انما اموالکم و اولادکم فتنه چې دا مال او بچی دا فتنه ده وی دا دواړه را روانو او ما تقریر کو وی دواړو ته چې مې وکتل صبر مې وکړو خو بیا ټینګ نشم نو تقریر مې پرېښود او دواړه مې روچت کړل کې مې نو ګوره تقریر نه وویستم دونه یې ورسره محبت او مینه بې انتها محبت حضور پاک مبارک یو ځل حضرت حسن را روانو پلاره چې را روان دی او د هغې انتهایی مینه وه د پیغمبر علیه السلام سره مینه د دواړو طرفونه نو پیغمبر علیه السلام یو صحابي وی حضور پاک زر پلاره کېناسته وی مې چې دا ولې کې او لاسونه یې خواره کړل داسې یې خواره کړل وی مې چې ولې کېناست وی چې مې وکتل حضرت حسن را په منډه وی نبی علیہ السلام ځان ته راته رغاړه باس او سینې پورې ونیوه او چې کله به هم ځان ته راته رغاړه باسه هر یو بچی دا دعا به یې کوله چې یا الله زما ورسره مینه ده او خدای ته ورسره مینه وکړي حضرت حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه فرمایي وی یو ځل نبی علیہ السلام مبارک لراله وی حضرت حسن او حسین ورسره او یې ډېر زیات خوشحاله و پیغمبر علیه السلام وی ما ورته وی د الله رسوله نن ډېر خوشحاله نه وی ولې نه وی دا یو فرشته د اسمان نه راکوز شوه او دې فرشتې د الله نه اجازت غوښته چې ما ته اجازت وکړه ځم او په نبي علیه السلام یو سلام اچوم د اجازت فرشتې بغیر د الله د اجازت نه حرکت نشي کولی نو ما ته د اجازت وکړه چې د لاړ شم او په نبي علیه السلام یو سلام واچوم نو الله ورته وی چې ښځه ډېره ښه د اجازت ته لاړ شه سلام پې واچوه او یو خوشخبري م وله ورکه یو زیری م ورکه ته به سلام واچې او زما یو زیری ورکه ادا چې ان فاطمه سیدة نساء اهل الجنه فاطمه ما د جنت د ښځو سرداری وإن الحسن والحسين فاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة او حسن و حسين دا بد جنت د ځوانانو سردارانی خپل سلام واچو زما دا زیری ولا یوسه وی ځکه ډېر زیات خوشحاله بعض علما وی جنت کې ور سړی ځواني بوډا پکې نشته یو ښځه راله بوډۍ حضور پاک له وی د الله رسوله ما ته دعا وکړه چې ما خدای جنت ته داخله کړي حضور پاک ورته وخاندل وی بوډیګانې خو به جنت ته نه ځي نو دا پریشانه شو وی هسې مونځونه کوم روجي نیسم چې جنت ته نه ځم
چې پوه شو نبی علیہ السلام چې ښځه خفه کېږي وی تا به خدای ځوانه کړي نو جنت ته به ځې د بوډاوالي په شکل کې به نه نو علما لیکي وی جنت کې بوډاوالي نشته هلکان به هم ټول ځواناني او ښځې به هم پیغلې به که څوک په دنیا کې بوډا مړ دی هلته به ځواني یو عمر به د ټولو جنتیانو نه به پې بوډاوالی راځي او نه به عمر تېرېږي دنیا کې عمر تېرېږي هلته عمر تېرېدل نشته نو د دې نه دا معلومه شوه چې څومره ښځې دي د ټولو سرداره فاطمه ده ځکه ځوانانې او پیغلې خو به ټولې او چې څومره سړي دي د ټولو سرداران به حضرت حسن او حسیني د نبی علیہ السلام نه پس او څوک بله معنا کوي هغې وي د دې دا مطلب دی چې کومې ښځې په پیغلتوب کې مړې شي ځوانې او کوم سړي په ځوانۍ کې مړه شي د هغې به دوی سرداران به بهر کې حضور پاک ته دا د الله د طرف نه وحی راغلی ده او خوشخبري او زیری راغلی دی چې ستا دا لور به د جنت د ځوانانو ښځو سرداری او دا دواړه بچي به د جنت د ځوانانو سړو سردارانې خدای پاک وله خویونه هم ډېر خشته ورکړو شکلونه هم خشته داسې اتفاق الله برابر کړی چې حضرت حسن رضی الله عنه د پیغمبر علیہ السلام د دې نوم نه پورته وجود سره یو شانتی و د پیغمبر علیہ السلام مخ مبارک او د نبی علیہ السلام سر مبارک او لاسونه تر نامه پورې وجود چې څنګه و حضرت حسن هغسې و او د نوم نه لاندې تر د نوکانو پورې د پیغمبر علیہ السلام د وجود سره حضرت حسین یو شانتی بره نیم وجود حسن او لاندې وجود حضرت حسین دا وسره مشابه د نبی علیہ السلام مبارک د زمانې نه پس یو ځل حضرت حسن رضی الله عنه او حضرت علی صاحب دواړه په لاره روانو حضرت ابوبکر صدیق ولا په مخه ورغی نو د ده خو دا شکل خو د حضور پاک په شانتې و د مټې ونیوه وی زما د قسم په خدای وي علي صاحب اوس ولاړ دی چې علي صاحب تاسه تا ته نه دی تللی ستا په شان نه دی د حضور پاک په شانتې دی علي صاحب خندل حضرت ابوبکر عمر فاروق رضی الله عنه هغه به هم ډېر زیات احترام کو دوی کشران و هلکانو او بیا به حضرت عمر چې کم ځوانان او مشران و هغې له تنخواګانې مقرر کړې وې ماهانه چې چا به جهاد کو او دوی هلکانو 5 زره درهم یو کس له ماهانه تنخوا مقرر کړه یو کس ورته ووی وی صاحب دا خو هلکان دي کشران دي نو دا تا د قانون خلاف ورزي وکړه وی چپ دا دي څوک تا ته څه پته لګي دا هغه دي چې د حضور پاک دواړه ډېر زیات خوښ وو چې دي چاته محتاج نه د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه کې دواړه بیا ځوانانو کله چې باغیانو د حضرت عثمان رضی الله عنه نه ګیره چا وکړه او د حضرت عثمان رضی الله عنه د وجلو کوشش یې وکړه نو حضرت حسن له پلار توره ورکړه وی شابه د دې خلیفه امداد وکړه وی څنګه وکړم بابا وی بس دروازه کې ودرېږه چې څوک باغیان دنه دننه نشي دروازه کې څوکۍ ته ولاړو د حضرت عثمان رضی الله عنه څوکیداري کوله توره په لاس هېڅ څوک یې نه پرېښودل بهادر خو د حضور پاک وینه او د حضرت علی رضی الله عنه وینه نو بیا باغیان د کوټې په شا ور ووړېدل حضرت عثمان رضی الله عنه شهید کو نو علي صاحب د خپل بچی نه حسن صاحب نه سپېړه وستا وی تا ته ما نه وي چې حفاظت پکې وی بابا زه خو دروازه کې ولاړم په بله څوک راته وشوي بهر کیف صحابه د حضور پاک نه پس هم د دوی ډېر خیال ساتلی دی او ډېر زیات قدر یې وله کړی دی او د قدر خلک هم نو یو ځل حضرت عمر رضی الله عنه په منبر ناست و دغسې حضرت حسین رضی الله عنه ماشوم دی راکوټی دی ځکه د حضور پاک د وفات په وخت کې دی د 6 کالو 6 نیمو راکوټی نو دی نیغ راغی او حضرت عمر یې د مټه ونیوه وی راکوشه د ما د نیکه د منبر نه دا د ما د نیکه منبر دی زه د خپل پلار په منبر کښېنه حضرت علی رضی الله عنه ورته بېشک دا ستا د نیکه او ستا د پلار منبر دی زما د پلار منبر خو نشته واقعي بې دم د لاسه که چې تقریر اخلاص که نو په غېږ کښېږه
او بار یې وویسته. وی بچی دا درته چا ویلي؟ هغه وی چا به لمسولي دی که ماشوم دی زما ورسره څه دي؟ وی ما ته خو هېچ چا ملا نه دی ویلي، په خپله رالم. بیا یې پرېښود، غېږ نه یې کوز کا. وی بچی چې کله دې ما ته حاجت یو څه کار دي پېښي، ته هر وخت ماله راځه، تا ته به هېڅ نامنې څه ټیم کې ته ماله راځې راتلی شئ. نو دی یو ورځ حضرت عمر رضی الله عنه له ورغې، څه حاجت یې وغې له ورغې. نو په لاره څوکیدار دروازه کې ولاړ. څوکیدار یې څوک و؟ زوی و عبدالله ابن عمر. او ورته وایي څه کې؟ وایي ستا بابا له ورځم، کار مې دی ورسره. وایي هغه سره حضرت معاویه رضی الله عنه خبرې اترې کوي. وایي لږ سات صبر وکړه. وایي ډېره ښه ده. هغه حضرت معاویه رضی الله عنه سره خبرې وکړې. دی واپس شو، وخت پکې ډېر تېر شو. نو حضرت حسن رضی الله عنه حسین رضی الله عنه واپس شو. لار کې حضرت عمر څه وخت په مخه ورغی. وی بچې تا ته ما نه وي چې ما له راځه، ته ولې نه راځې؟ وی زه خو امیرالمؤمنین درغلی وم، خو ما ته ستا زوی وی چې دی معاویه صاحب سره خبرې کوي. وی ګوره ستا راتلل ما له د هغې خبرو نه ډېر بهتر چې راغلی زه به ډېر خوشحاله شوم. زما د قسم په خدای وي چې مونږ له د عزت خدای را کړی، دا ستاسو په برکت، دا ستاسو د خاندان د برکت. ستاسو برکت نه وي زمونږ د عزت بنو، دا ستاسو د مخ. نو صحابو یې ډېر قدر به کو، ډېر زیات عزت به یې کو او ډېر احترام به یې کو. او ولې به یې نه کو؟ ځکه د حضور پاک انتهایي مینه وه ورسره، او د حضور پاک خوښ و، او ځان ته به یې را ترغاړه ایستل. دی چې کله ماشومانو جومات ته به رالل، نبي علیه السلام ځان سره داسې بلد کړي و چې حضور پاک به په سجده پروت و، دی به وله په شا وروختل، په شا به یې ناست و. او حدیث پاک کې راځي چې تر هغې پورې به نبي علیه السلام د سجدې نه سر نه پورته کو چې دی به ترې کوز نه شو. هسې نه زه سر پورته کم ده ونه غورځېږي. یو ځل دا یو ماشوم راغی او پیغمبر علیه السلام په مانځه ولاړ دی، او دی کوشش کوي ورخیږي. ماشومان خو نه پوهېږي چې ما واخله که نه. وی نبي علیه السلام د مانځه په دوران کې په دې لاس ونیو او په دا خپله اوږه د پاسه کې. وی یو ځل نبی علیه السلام مبارک حضرت حسین رضی الله عنه په غېږ کې کېنولی او دې د پیغمبر علیه السلام سره لوبې کوي. نو د لاس راغشتي دي او د پیغمبر علیه السلام په دې ګیره کې وایي. وی حضور پاک مبارک خپله جبه راوویسته او د حضرت حسین په خوله کې ورکړه، او دې لګیا یې د پیغمبر علیه السلام مبارکه جبه سټي. دې نه مبارک خلک نور کېدی شي، شونډې به یې وله ښکلولې او سترګې به یې وله ښکلولې. او چې کله به د سفر نه راغی نو فاطمې رضی الله عنها کره به ورغی. یا ماشومان راوباسه. څه شوه ماشومان؟ چې تر څو به نبي علیه السلام دا ماشومان نو لیدلی، نو هغې پورې پیغمبر علیه السلام کور ته نه ته خوب به نه ورته. لیکن زړونو د زمانې تېرېدو سره په دې دنیا کې ازمایښونه امتحانات ډېر راځي. او د حضور پاک مبارک یو حدیث ته وی چې څوک په دنیا کې خدای ته څومره خوښ نو د دنیا تکلیفونه او پې زیات راځي. اشد الناس بلاء الانبیاء، په سخت ازمایش په پیغمبرانو تیر شوی. حضرت ابراهیم علیه السلام ته وګوره څومره تکلیفونه، اور کې وغورځېد، د وطن نه وویستلی شو، او ښځه او بچي په دشت و بیابان کې پرېښودل. حضرت موسی علیه السلام ته وګوره ماشوموالي کې دریاب ته وغورځولی شو، او بیا سړی چې کله مړ شو نو مدین ته پیاده منډې وی، او 10 کاله د شعیب علیه السلام خدمت وکړ. حضرت عیسی علیه السلام جون ته وګورئ، هغه جمدونې یهودیانو وجنو خدای پاک ته اسمان ته پورته کړ. حضرت ایوب علیه السلام تکلیفونو ته وګورئ، د حضرت یونس علیه السلام سختو ته وګورئ چې دریاب کې د کب ګېډې ته ورسېد. نو په پیغمبرانو اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، بیا چې پیغمبرانو ته څومره خلک نږدې وي هغه مره تکالیف پې زیات راځي. دقه رنګې په نبي علیه السلام یې څومره تکلیفونه، کله طائف ته ځه، کله خلک په کاڼو وله، کله مری کې ورته څادر اچوه،
او کله د خپل وطن نه مدینه شریفه ته هجرت کاوه. دا څومره تکلیفونه دي. دارنګه صحابه کرام وایي څومره تکلیفونه تیر دي. نو په دې دواړو باندې سخت تکلیفونه تیر شوي. حضرت علی رضی الله عنه چې کله وفات شو شهید شو نو دې داغه په ځای بادشاہ شو. د حضرت معاویه رضی الله عنه د منځ کې یو جنگ کېدو والو. نو دې راغې د صلح وکړه. خلکو ورته وی جنگ نه کې یریږي وی نه زه د خپل نیکه یو پیشنګویي ښکاره کول غواړم. حضور پاک یو موقع باندې فرمایلی و حضرت حسن ته داسې مخامخ وکتل وی ان ابنی هذا سید وی زما دا بچی سردار دی ولعل الله یصلح به بین الفئتین العظیمتین من المسلمین وی الله بر د پلاس د مسلمانانو د دوو غټو ډلو په منځ کې جوړه کوي. وی د هغه خپل نیکه پیشنګویي پوره کوم. نو د حضرت معاویه رضی الله عنه سره جوړه وکړه بس شرطونو. او چې جوړه سینګ وکړه یو شرط پکې دا چې 6 میاشتې به حضرت حسن رضی الله عنه بادشاہي او بیا بادشاہي حضرت معاویه رضی الله عنه ته پاتې شي. په دې 6 میاشتو کې دنه دی او بیبي او جاده نوم هغې ولا زهر ورکړل. د هغه زهرو د لاسه دی شهید شو. دا هم غټه ابتلا ده او امتحان او ازمایش. دویم رور چې دی حضرت حسین رضی الله عنه هغه تاسو ته معلومه ده چې هغه سره څومره انتهایی ظلم او څونه زیاتې وشو. حضرت معاویه رضی الله عنه په خپل ژوند د خپل زوی دپاره بیعت واغه چې یزید دی او دې زوی ته وصیت وکړي بچې د یو څیز نه یریږم یو څو کسان به ستا بیعت نه کوي خلاف پدې کوي په هغې کې به یو حضرت حسین خو بچې ګورې ظلم به ورسره نه کوي که کله ستا او د هغه منځ کې څه لانجه پېښه شوه نو ګورې عفوه به ورته کوې. پام کوه بچې ورې خپله توره د پیغمبر د نوسو په وینه رنګ نه کوي دا به لوی نقصان شي. ډېره ښه ده. معرکه داسې پېښه شوه چې د کوفې دا خلکو دوی حضرت حسین رضی الله عنه ته سوال جوابونه ولېږل چې ته راشي. ده خو بیعت ونه کوې نه کوم. هغه وخت کې د مدینې چې کوم گورنر و والي هغه راغو حضرت حسین رضی الله عنه ورته وی بیعت بکې. نائب والی چې مروان نائب گورنر هغه گورنر ته وی داسې وکړه په قلار کښېنه ګورې دا حسین رضی الله عنه راغواړه که بیعت یې د یزید وکړه خو ډېره ښه ده او که ویې نه که ګورې مړی که سر ته ووه چې دی راغود حضرت حسین رضی الله عنه ورته وی معاویه صاحب وفات شوی دی او یزید سره بیعت شوی دی تم دې لروسته چې ته دا بیعت وکړي. وی زه خو داسې بې سوچه بیعتونه نه کوم ماله مقرره که زه به سوچ وکړم سلا به وکړم بیا به سره ګورو. وی ډېره ښه ده. ډېره ووت. هغه مروان چې کوم نائب والي دی او ورته وایي ما راته چې څه ویلي و غلطي دې وکړه در نه ووت اوس به یې قابو نه کړی شي بس چې بیعت یې نه کو سر به دې ته قلم کړی وایي چپ شه ظالمه د پیغمبر علیه السلام نوسې زما په توره سر قلم کو څه ګډې وډې وې. د کوفې خلکو پسې خطونه راولېږل وی دلته راشه او مونږ به دې ملګري یو او مونږ به تا خلیفه کو. لاړ د کوفې خلکو په دوکه بوت حقې د کوفې خلکو هلته شهید که په کربلا کې. اوږده قصه ده هغه قصه درته نه کوم خو یوازې دی نو 2 کسان د خاندان نبوت ګلونه ټول یې مړه کړل شهیدان یې کړل. حضرت حسین رضی الله عنه ټول خاندان 2 کسان او ښځې پاتې شو ماشومان پاتې شو او باقي 2 کسان دا ټول دومره په بېدردۍ شهادتونه ورکړي دي دومره په بېدردۍ چې مخامخ د فرات دریاب و د هغې اوبې پې بندې کړې. حضرت حسین رضی الله عنه ته ظالمانو وی د فرات د دریاب د اوبه سپي او خنزیران سکي او د پیغمبر په نوسي بندې دي یو بندې نه درکړو.
هغه قصه درته نه کوم، سخته قصه ده. ټول شهیدان کړل. او بیا چې کوم د کوفې گورنر عبیدالله ابن زیاد سرونه ته پرې کړل، هغه یې وړل. یو صحابي فرمایي وي زه په دې موقع ناست وم، د حضرت حسین رضی الله عنه سر یې په یو خانک کې راوړو او دې عبیدالله ابن زیاد ته وي مخکې کېښود. وی ده سره یو چوکه وه، وی دې پوزه یې داسې رابروله. وی خلک وایي چې دې ښکلی دی، دې خو خشته نه دی. مې چې ظالمه مه کوه ظلم، زما د پرب قسمي چې ما په خپله حضور پاک مبارک لیدلی دی چې دا شونډې او دا پوزه ښکل کړې ده. د دې وجودونه بغیر د سر نه او بې کفنه ښخ شوي دي، بې د سرونو نه. هغه عبیدالله ابن زیاد خدای بیا مردار که یو څو ورځې پس هغه سره داسې ظلم وشو چې د هغې نه ظلم خو نه سم کار ورسره وشو، خدای نه مې ظلم ووه. خدای پاک داسې کړل چې هغه کم خلک د حضرت حسین رضی الله عنه په شهادت کې شامل وو، په مرګ کې هغه ټول سر قلم شو او د دمشق د جامع مسجد کې دا سرونه خواره واره پراتو. یو عالم لیکي او تابعی وی زه پخپله ولاړم دې سرونو ته مې کتل. وی دا گورنر عبیدالله ابن زیاد وی د سر پکې پروت و. وی خلکو چغې کړې جات جات دغه دې راله راله راله. وی مې چې دا څه شي یادوي چې راغله؟ وی چې مې وکتل یوه اجدها وه، خلک تماشې ته ولاړ. دا اجدها راله او په دې سرونو ګرځېده را ګرځېده، یو سر یې کته بل. د دغې گورنر عبیدالله ابن زیاد سپېمو ته ورننوته. وی دننه پکې ننوته، وی بیا راووته، بیا لاړه. وی بیا به راووته، وی بیا خلکو به بیا چغې کړې قد جاءت جاءت، هغه اجدها بیا راله. وی بیا به دغسې په سرونو کې ګرځېده او د عبیدالله ابن زیاد په دې سپېمو کې بدن نه لاړه. څو ځله وی دا اجدها ما وکته چې وته به او راتله به ورده په دې سپېمو کې بدن نه کېده. حضرت ام سلمه رضی الله عنها فرمایي دې نه اندازه ولګوئ دا کافي ده. وی ما پیغمبر علیه السلام په خوب کې ولید. د عاشورې دا ورځ و د شهادت ښه، نن چې کومه ورځ ده. وی سر مبارک ببرو ببر سر او خورې او دوړې پې الوتې وې او یو شیشه وه ورسره، سر مبارک باندې دوړې او خورې الوتې دي. وی ما ورته او ډېر پریشانه دی، ما په خوب کې ولید. مې چې د الله رسوله ولې دومره پریشانه او دا تاسو به سر مبارک خو خورې الوتې دی، وجود باندې دوړې دي. وی شهدت قتل الحسین آنفا، وی اوس د حسین قتل ته تلې وم، هلته حاضر شوم، دا هغه ځای نه رالم. مشکات کې شته او لاس مبارک کې د حضور پاک یو شیشه و پکې وینه وه. وی دا زما د نوسي د حسین وینه ده. دا دومره ظلم شوی دی. اصل کې دارونو د یهودیانو سازش. بعضې خلک منافقان ځان ته به وي مسلمانان او دنه کافران، د هغې سازش پکې شامل. ګنې داسې وجودونو له د انسان لاس ورتلل سوال نه پیدا کېږي. خدا یو ټکې دی چې کله د انسان د زړه نه د خدای یره پورته شي، شرمخ شي، شرمخ چې شرمخ شو بیا دې نه د انسان پروا کوي، نه د پلار کوي، نه عالم کوي او نه د نیک سړي کوي. بیا د انسان د مرګ د چرګوټي نه ورته آسان ښکاري. اصل چیز د خدای یره ده. نو چې څوک د حضور پاک سره مینه کوي، محبت کوي، د هغه لاس په سینګ د حضرت حسین ښکلي وجود له ورشي. دا سرونه بیا یوړل یزید له شام ته، هلته تحفه کې ولېږل. الله اکبر. او چې څومره زنانه وې دی م وله بوتل. عبیدالله ابن زیاد ته چې کله دا پیش شو که نه، دا سرونه م ورته پیش شو. څومره عجیبه ده. او دې سرونو سره ورته هغه زنانه د نبوت د خاندانم پیش شوې. څوک د پیغمبر علیه السلام د تره نوسي و اولادو،
د حضرت عباس مسیح بچی او د حضرت حسن اولاد او د حضرت حسین بچیو د فاطمی رضی الله عنها بل لور و پکې زینب. دا څومره ظلم دی چې دی مدرور دی او دغه چې کوم شهدا یې د هغې سرونه هم پراته دي دی ورته پیش کړل. وی خوشحاله شوی دی ورته غږ نه کوي. وی ستاسو دې مشرانو له خو خدای سزا ورکړه. حضرت زینب ورته غصه شوه ورته وی نه مونږ د ایمان دی چې د الله را طرف نه څه مقدر و هغه وشو او زما د مشرانو له الله سزا ورنکړه الله شهادت د فاسقانو په لاس ورکړ. او زه پې خوشحاله یم چې دا د خپل نیکه سره میلو شو هغې سره ملاقات وشو. یو پکې جمدې پاتې والی ابن حسین د حسین رضی الله عنه زوی علی امام زین العابدین. وی دا څوک دی؟ وی دا زین العابدین دی. نوم یې څه دی؟ وی دا علی د حسین زوی دی. وی دا پکې ولې جمدې دی؟ دا مړکې. وی چې دا مړکې لفظ یې ووی نو حضرت زینب د خپل رواره ته را ترغاړه وته. وی ظالمه په دې دومره وینو موړ نه شوې او چې دا مړکې مونږ سره څه کوې زمونږ خو بل څوک نارینه نشته تا له رحم نه راځي ته څنګه مسلمان یې ته خو کافر یې مسلمان نه. وی کافران دا دي چې دا کمړه دي زه کافر نه یم. وی پیغمبر باندې د ایمان شته چې په پیغمبر د چې ایمان نه هغه کافر وي چې په پیغمبر د ایمان د پیغمبر د خاندان د ښځو خیال ولې نه ساتي. علی زین العابدین علی ابن حسین رضی الله عنه او ورته وی اتما که وجنې نو یو خبره درته کوم چې دا ټول ماشومان دی او ښځې دی او جنکې دي د خدای لپاره څوک امانتګر وګوره چې دی خو مدینې ته ورسوي څوک به دا رسوي نارینه ورسره یو نشته نو بیا پرېښود غږ یې ورته ونه دا هر څه په تحفه کې یزید له ورسول شام ته چې هغه له ورسېدل اپې خفه شو. هغه وی دا خو انتهایی ظلم شوی دی ظالم ته خو ما دا نه ویلي چې داسې ظلم کوه. او دام حقیقت د تاریخ لیکلي چې د یزید په کور کې لوی ماتم شو زنانو یې جړل ځکه د دوی د پیغمبر علیه السلام د خاندان سره رشتې وې. دا خو ډېر ظلم وشو دا خو ډېر زیاتې وشو. نو یزید هم پرې د خفګان اظهار کړی دی او بیا د دوی ډېر قدر کړی دی او ډېر زیات عزت یې وله کړی دی او هغه سرونه ډېر په قدر خښ کړي دي او دوی له جامې جوړې او څوکیداران ورکړي دي مدینې شریفې ته رخصت کړي دي. خو دا یو غلطي د هغه نه هم شوې ده چې ګورنر له سزا نه ده ورکړې. پکار دا وه چې دغې ظالم ګورنر ته خو سزا ورکړې وه که نه یا چې څوک د حضرت حسین رضی الله عنه په قتل کې شامل و چې هغې له سزا ورکړي چې هغې له خو سرونه قلم کړی وې که نه نو هغې له سزا ورنه کړه. د دې وجې نه خلک د ته په ښه نظر نه ګوري. بهر کیف دا یو آزمایش و او دا آزمایش په دې خاندان نبوت تیر شو. د عاشورې ورځ باندې دا دوه یا ګلونه دا د عاشورې په دې ورځ باندې شهیدان شوي دي. نو بعضې خلک د عاشورې دې ورځ ته سپېره وایي او په دې ورځ ماتم کوي او په دې ورځ تورې جامې چوي. دا ښه خبره نه ده. د عاشورې ورځ سپېره نه ده. یو انسان د جمعې په ورځ مړ شي د جمعې ورځ سپېره نه ده هغه انسان بختور دی چې خدای وله جمعه ورکړه. نو دا ما تیره جمعه درته ویلي و د عاشورې د ورځې فضیلت مې درته ویلي و چې لسو پیغمبرانو له خدای پاک په دې ورځ خوشحالۍ ورکړې دی. نو که دا دوه یا کسان په دې ورځ باندې شهیدان شو نو دا بختور و شهادت خو د انسان دپاره ډېر لوی بهتر شی دی. سړی چې شهید شو نیغ په نیغ جنت الفردوس ته لاړ او چې کوم سړی شهید شو روح یې د بدر او د احد شهداو سره ملاویږي. نو شهادت دا د صحابو او د دغې تابعینو د نیکانو خلکو مطلوب شي او د الله نه بیا غوښته د شهادت سوال به یې کوو. نو دی څک د ظلم ورسره وشو انتهایی ظلم خو دا شهادتونه هغې ته په دې ورځ میلو شو. نو دوی بختورو
چې دا شهادت ولا خدای په دې بختوره ورځ ورکړه. داسې نه چې دا روز سپېره ده، روز نه سپېره کېږي، دا روز بختوره ده. ما درته تېره جمعه ویلي ما په دې ورځ روژه نیول پکار دي چې څوک نه ویشي، او په دې ورځ باندې خپلو بچو له فراخه رزق ورکول پکار دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من وسع علی عیاله فی نفقته یوم عاشوراء وسع الله علیه سائر سنته. وی چې چا خپلو بچو له په دې ورځ فراخه رزق ورکړه دله به خدای پاک ټول کال فراخه روزي ورکړي. د حدیث راوی دی حضرت سفیان، هغه وی مونږ په تجربه کړې ده، وی چې څنګه نبی علیہ السلام فرمایلي مقسم مونته ده، نو په نن ورځ خپل بال بچلا فراخه رزق ورکړي. او د حضور پاک د مبارک وسو د هغې متعلق که څوک ښېګړه کوي نو دا دي چې صدقه وکړي، خیرات وکړي او د هغې ثواب هغوی ته وبخئ. دا بهتره خبره ده. باقي قبرونو له تلل، په قبرونو باچول، روجې چول، مسوره چول، دا د شریعت خلاف عمل دی. مقبرې ته خپلو قبرونو له دا نه چې په نن ورځ به دی او په بله ورځ به نه دی، هره ورځ سړی تلی شي د عبرت دپاره او د دعا دپاره چې هغې ته سړی دعا وکړي، او د تلاوت دپاره چې څه تلاوت وکړي او د هغې ثواب ورته ورسوي. دې دپاره سړی تلی شي هر وخت. دا نه چې د عاشورې په ورځ به ځم او په بله ورځ به نه ځم، او نه د عاشورې په ورځ ماتم پکار دی. ماتمونه په شریعت کې نشته. هر انسان چې وفات شي او دې مړ شي 3 ورځو پورې د هغه وارثان د هغه تعزیت کولی شي، او د 3 ورځو نه پس غم ختم. خدای پاک دا اخترونه ولې مقرر کړي دي؟ دا رکوټ اختر او لوی اختر او دا مختلفه خوشحالۍ دا دې دپاره چې په انسانانو غمونه راځي، چې دا اخترونه پرې راشي دا غمونه به ختم شي، خوشحالي به وکړي. بهر کیف دا ورځ سړي ته د دغه پاکو خلکو پاکو بچو د نبی علیہ السلام د هغوی غم راښکاره کېږي، را تازه کېږي. نو په هغې ماتم نه دی پکار، په هغې دا پکار چې سړي 2 رکعته نفل وکړي د هغې ثواب ور وبخي. یا صدقه او خیرات وکړي، صدقه مالدار لم ورکولی شي او غریب لم، خپلو بچو لم ورکولی شي او رشتهدارانو لم، او صدقه وکړي او د هغې ثواب هغوی ته وبخي. دا کار پکې وکړي، دا عمل. هغه عمل مونږ له نه دی پکار چې کوم د شریعت او د سنتو خلاف وي، په هغې الله هم خفه کېږي او د الله رسول هم پې خفه کېږي. رب العالمین دی دعا وکړي چې خدای پاک دغه دا شورې دا مبارکه ورځ د خدای پاک پکې مونږ له د نیکو اعمالو توفیق راکړي. دا دعا وکړي چې دا کم ګلونه د خاندان نبوت په دې ورځ باندې شهیدان شوي دي، نو خدای پاکی دا هغوی روحونه دین داسې خو مونږ هسې دعا کوو، نور زمونږ د دعا د وجې نه نه، هغوی ته به الله دا مرتبه ورکړي، نو خدای د حضور پاک او د هغه د ملګرو سره یو ځای کړي. او چا چې دې ماشومانو نیازبینو سره کم ظلمونه کړي دي، خدای دې د هغې انتقام ترې واخیستلی شي، او الله دې ولې د آخرت لویه سزا ورکړي. اله العالمینه زمونږ په دې وطن کې د قرآن او د سنت نظام راولي. خدای که څوک مریضان دي ته ولې شفا ورکړي، خدای که څوک قرضداران قرضونه اخلاص کړي، زمونږ د ټولو د حلال و فراخه رزق نصیب کړي. حاضره جمع چې څومره ده خدای چې په زړه کې د چا څه قسمه حاجت یې ته وله پوره کړي. الله که د چا اولاد دي ته وله نارینه اولاد ورکړي. خدای که د چا نور څه تکلیفونه او مصیبتونه او غمونه یې هغه وله په روغ و صحتونو او په خوشحالو باندې بدل کړي. دا یو ملګري چې دعا غوښتې د پریشاني ده ورته، الله دې وله پریشاني دا په خوشحالو باندې بدله کړي. او څومره مردگان چې وفات دی الله د ټولو مغفرت نصیب کړي. خدای دې موږ د مخلوق د شر نه وساتي، او الله زموږ په دې وطن کې امن او امان راولي. خدای د دین فضا پکې جوړه کړي. او الہ العالمین دا چې څومره ملګري دي زموږ د جماعت له راغلي دي، د لرې له ځای نه راغلي دي، په یو قدم مولا اجرونه ورکړي، او ته د دنیا او د آخر خیرونه او برکتونه نصیب کړي، او د دنیا او د آخر خوشحالۍ نصیب کړي، او د دنیا او د آخر د رسوایو د مصیبتونو تکلیفونو نه په امن کې وساتي. محترم اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د 425 نمبر کیسټ کې تاسو د حسنین کریمین فضائل او د هغوی په شهادت باندې بیان واورېده. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان
ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 2912. یو آیت د قرآن شریف کې ته اولو ماسخوتن تر سحر پورې به د الله د طرف نه ستا څوکیدار مقرر نستی، شیطان به درته نه نږدې کېږي. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین. قرآن شریف کې راوالی او ښکلی کې نو ام په الله ثواب درکوي. رحمت شو که نه شو چې دې سینې پورې دې ونیوه نو بیا هم په الله رحمت درکوي، ثواب دې کېږي. رحمت شو که نه شو؟ او چې اسې ورته ګورې بیا دې هم ثواب کېږي. رحمت شو که نه شو؟ او که رومال او کڅوړه دې وله جوړه کړه، الماری دې وله جوړه کړه، نو بیا دې هم ثواب او اجر کېږي. وایه اوس رحمت شو که نه شو؟ او چې قرآن شریف ته یاد که حافظ د قرآن شریف جوړ شوی، د دې نه لوی رحمت بل کم دی، ځکه حفظ په اسانه نه کېږي. دا انسان چې قرآن شریف یادوي نو دې سو کرته یو آیت تلاوت کوي. دا د دپاره رحمت شو، د مور او پلار دپاره رحمت شو، د خاندان دپاره رحمت شو، برکت شو. او چې بیا قرآن شریف یاد کی بیا یاد ساتي نو دور ولا کوي، نو یو رکوع 50 کرته او 40 کرته لولي. نو چې دې دور خلاصوي نو قرآن شریف یې 40-50 کرته خلاص کړي. په رمضان کې چې ختم کوي مونږ خو شاته ولاړ یو اورو قاریان دروازې هغه تلاوت کي چې راته د شپې یادي، د شپې بیا لولي، دروازې دور کوي د شپې لولي. څونه د قرآن شریف تلاوت څونه برکت او فایده شوه که نه شو؟ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای لو جعل القرآن فی اهاب ثم القی فی النار محترق. وی که قرآن شریف په یو سرمن کې بند شي او بیا دا سرمن اور ته وغورځولی شوي، دا سرمن به سوځي نه. زمونږ دا طالبان په مونږ سوال کوي، وی مونږ خو کله قرآن شریف په تعویز کې بند کو، په سرمن کې بند کو، خو اور سوځي. رونو دا سرمن نه د انسان دا سرمن مراده ده. احاب دا کچه سرمن چې پخه شوي نی، او د نار نه د جهنم اور مراد دی. نو که دا قرآن شریف د انسان په سرمن کې بند شي او دی حافظ جوړ شي او بیا دا انسان د جهنم اور کې غورځي نو دی به نه سوځېږي. وایه برکت شو که نه شو؟ او یو بل حدیث پاک کې راځي چې کم انسان قرآن شریف اووی لوسته او عمل یې پې وکړو، عمل ورسره دی، د مور او پلار ته به د قیامت پر ورځ الله پاک یو تاج په سر کړي. من قرأ القرآن چې قرآن یې ولوسته وعمل بما فیه چې قرآن کې کم آیتونه دي په هغې عمل هم وکړي، البس والداه تاجا یوم القیامه. مور او پلار ته به یو قیامت پر ورځ الله یو تاج په سر کړي، او د هغه تاج کې به ملغلرې لګېدلي غمی. دا یو غمی رڼا به د دنیا د انور نه زیاتی. دا مور او پلار برکت شو. نو تاسو اندازه ولګوئ چې د مور او پلار یې دونه عزت او اکرام کېږي چې دا چا قرآن شریف یاد کړی چې ده به څونه عزت یې د خدای په نس. یو بادشاه تیر شوی دی اورنګزیب عالمگیر، د په زور دا پلار نه بادشاهي اخیستې و، غالبا شاه جهان پلار. او دا مغلیه دور دا بادشاهان بعض ډېر ظالمان تیر شوي دي. په زور یې د پلار نه بادشاهي واخیسته او پلار یې په نظربند کې جیل کې واچو. د ویره دا پلار په څه طریقه خوشحالول پکار دي اوس، ځکه ما وله بېعزتي وکړه، بادشاهي مې هم ترې واخیسته چې اوس یې خوشحاله کړم. نو د ده زوی هغه ته وی بچې قرآن شریف یاد کا، قرآن شریف یاد کا. وی ورشه بابا د جیل کې دی نیکه دی او هغه ته ووایه چې ما قرآن شریف یاد کا، او که خیر به قرآن لولم او تلاوت به کوم او بابا تا ته به م دعاګانې کوم. چې دی د اورنګزیب دا زوی لاړ د اورنګزیب بادشاه پلار لا جیل ته، نیکه بابا قرآن شریف مې یاد کا او تلاوت به کوم او تا ته به دعاګانې کوم. اړې روخیار او شاه جهان هغه ورته وی ښه، وی چې تا یاد که نو ما ته څه پیدا ده، پیدا خو ستا پلار ته ده.
اورنګزیب عالمگیر پوه شو چې واقعي زما زویات که خدا قیامت پر ورځ به تاج ما ته پسریږي، زما پلار ته خو به نه پسریږي، اورېږه زه یې یادومه. نو د پلار د رضا کولو د پاره قرآن شریف یاد کړ. نو چې کله یاد کړ نو زوی ته یې وې ځه ورشه اوسه بابا ته دې ووایه چې ستا زوی اورنګزیب قرآن شریف یاد کړ. چې دې ورغې نیکه بابا مبارک دې شه. ولې؟ نو بچی ستا زوی اورنګزیب عالمگیر هغه قرآن شریف یاد کړ، وی اوس به ما ته تاج پسریږي، اوس زما فایده شوه. زه زما زوی ته ووایه اورنګزیب ته چې ما سره څونه ظلمونه او بدۍ دې کړي، امې د ټول د دې په برکت معاف کړل. دلته که دې رانه بادشاهي واغېسته خو چې قرآن دې یاد کړه، دې بادشاهۍ په مقابله کې به د قیامت پر ورځ ما ته بادشاهي میلاویږي. قرآن شریف ډېر د برکت کتاب او د برکت به ولې نه؟ قرآن شریف د خدای خبرې دي، د الله خبرې دي. نو د الله د ذات څونه برکت دی، د هغې انتها نشته. نو د الله د خبرو به مغسې برکت وي که د الله د ذات څومره لویي ده، د الله د خبرو مغسې لویي ده که نه. د الله ذات څومره لوی دی، د الله خبرې مغسې لوی دي که نه. څومره چې یو سړی لوی وي د خبرو یې هغومره قدر وي. نو د الله د لوی او د قدر څه اندازه نشته. دارنګې قرآن شریف د الله خبرې دي، د هغې هم څه اندازه نشته. نورونو دا ډېر لوی د سعادت او د برکت خبره ده. خپلو بچو باندې قرآن شریف زده کې، حافظان یې جوړ کې، عالمان یې جوړ کې. قسم مې دې په خدای وي، قسم مې راته وخوړ، هغه بچې چې هغه دینداری نیک عملی قرآن لولي منځ کوي تلاوت کوي د مور او پلار دپاره د هغه غټ دنیادار بچي نه بهتر دی چې هغه تلاوت او منځ نه کوي او ډېرې پیسې تنخواګانې دي. بچی خو هغه دی چې ته مړ شې د ژوند او د مرګ څه پته لګي. ته مړ شې او په قبر کې پروت یې او ستا دا بچی تلاوت کوي او تا ته فایده در رسي. په داسې زوی به څوک تا زوی مالدار که او تا په زوی ډېر لوی تعلیم هم وکړه او ډېرې پیسې دې هم پې ولګولې او هغه زوی لګیا دی اوس پیسې ګټي، تاله نه در کوي، هغه د هغه دی او د هغه د بچو دی. تاله به څه در کوي؟ او چې هغه کامیابیږي او پیسې ګټي ته به او یو اتیاو کارو نه اړېدلي یو 10 کاله ژوند به پاتې. ستا له هغه بچې فایده دی چې په آخر کې دې په کار راشي. تا له هغه بچې فایده دی چې ته په قبر کې پروت او ستا په کار راشي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له یو سړی راغی وي بابا زوی والم، امیرالمؤمنین زوی والم، ورته زوی ته اواز کا پلار یې څنګه و؟ خو د حضرت عمر دور چې هغه زوی وله راوسته، زوی د خټو خپي دی او تکې تورې او بې سپلو را روان دی او ببر سرې دی او سخا په سخا دی او یو غټ ډانګ ورسره دی لکه د کټ د بازو عمره. دا دې څه دی؟ دا مې زوی دی. هلکه نوم دی ولا څه نوم دی؟ وی زما جعل نوم دی. جعل په عربی کې ګونګټ ته وایي. دا ګونګړه سوټوله چې ډغرې ورکوي دا نوم دله چې ایښی دی، دا مې دی بابی ښودی دی. ای د خدای نیک بخته تا سره چې د پیغمبرانو نومونو یا د صحابو په نومونو شاټ شو، هغې کې یو نوم هم نو چې دې زوی له دې ښودی وي. ګونګټ نوم دی ولې ایښی دی؟ ګوره پلار یې ناخبره وی څه کار کې منځ روجه وي، زه خو نه منځ پېژنم او نه روجه چې په ښه به د پیشې پلار دقه کوتک را کړی چې دا لاس کې را سره دی او خرې را کړي دي او څاروي را کړي، سار وختي خرو باسم ځنګل ته او ماسخوتن یې راولم او کله شپه هم په ځنګل کې راشي او دغسې راځم ما ته خو چا نه مونځ خوري نه مونځ پېژنم او نه راته بل څه خولی دي. وی ښه دا پلار دی ولې والی دی؟ وی صاحب ما ته خو پته نه لګي خو دی پلار راته یو چل خولی دی. وی زما د آخر کله یو بل سره په جګړه شي نو په یو بل چکونه لګوي بیا یو بل نه پرېږدي. نو دی پلار راته وی چې بچې د آخره په جګړه شي او نه خلاصېږي دا کوتک اوچتوه د یې میندې یې رابروه. نو چې د یې میندې یې راوبری نو دوی به یو بل پرېږدي تښتي به. نو وی زما د آخره چې په ځنګل کې په جګړه شي او نه پرېږدي نو زه دا کوتک اوچت کړم او د یې میندې یې راوبروم. نو یو خر یو خو تښتي بلبل خو تښتي. وی نن چې کور ته رالم نو بابا او بیبي مې په جګړو یو بل د ګریوان نه د مرۍ نه نیولي. چغې مې ورته ډېرې وویلې چې پرېږدی مه کوئ جنګ مه کوئ
خو نه سمېدل. نو هغه د خرو چل مې ورسره وکړو چې هغې سره کم چل کوم. بابا راته را چل ښولی و. نو کوتک مې اوچت که چې د میانده به یې راوبروم، هغه مې پې د پلار سر ور برابر شو، د پلار په سر قصه برابره شو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه